عزتمندو مسلمانانو دا طالب خو تاسو ګورئ دا طالب وینئ څونه ښکلی تربیت خپلو استادانو خپلو والدینو څونه ښکلی تربیت اعلی تربیت یې ورته ورکړی دی. موږ او تاسو ګورو چې د چا مطلب یو سړی روټۍ ته ناستي او روټۍ ته خوري او بل سړی راشي د هغه نه هغه روټۍ خوري نو په هغه پړه باندې څه تېرېږي که نه مطلب چې د یو سړي طعامي او بل یو سړی راشي او هغه زبردستن مطلب هغه روټۍ خوړل شروع کړي نو څونه په سړي باندې بد لګي. دا وګوره دا د تربیت اعلی مثال دی. بیا وایي چې موږ د مدرسو سره کړه موږ د جوماتونو سره کړه دا ښکلي ښکلي طالبان دا د ښکلي اخلاقو والا د ښکلي تربیت والا خلک موږ د مدرسو را کړي. دا بله داسې فکري نشته چې داسې خلک موږ تاسو ته تیار کړي. دا په کالجونو یونیورسټو کې نه تیارېږي دا په نورو څیزونو کې نه دا صرف په مدرسو کې تیارېږي. دوی دپاره روحاني استادان چې هغوی دوی له تربیت ورکړي نو الله جل شانه دې زمونږ بچي هم داسې په ښکلي تربیت منور کړي معطر کړي. خپلو بچو له ښکلی تربیت د انګریزانو د یهودیانو نسوارو د هغوی تربیت له نه ورکو د هغوی طرز او طریقې ورته نه ښایو. الله جل شانه دې زمونږ او ستاسو بچي نیکانه کړي دینداره کړي زمونږ د سترګو یخوالی دی کړي زمونږ د زړه ټکور دی کړي او زمونږ د سترګو تور دی کړي. الله جل شانه دې عمل کولو توفیق رانصیب کړي.